السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ډاکټر انعام الله خان. نن به تاسو ته ښیو چېرې هیټ سایکل یا ایسټر سایکل یا مطلب موږ به دا په پښتو کې په اسانو الفاظو ووایو چېرې کم مناسب ټایم دی چې موږ ستن وکړو او موږ ته به څنګه پته لګي چې د یو غوا کې هیټ چلیږي، ایسټر سایکل چلیږي، یعنی مطلب ګرمایش دی په یو غوا کې. نو راځئ تاسو ته هغه علامات ښایو. ګوره بعضې وخت کې اولنی علامت د ټولو نه غټ یو څاروی ناست دی، دا څاروي تاسو ګورئ، د دې نه به باقاعده میوکس ډسچارج کېږي. څوک ورته اوبه وایي اوبه تېزي، څوک وایي سپینې اوبه تېزي، څوک وایي څنګه، خو دا د دې علامت دی چې یاره د دې څاروي کې هیټ چلیږي، دې کې ګرمایش چلیږي. ډېر غټ علامات دي خو د ټولو نه غټ علامت چې دی نو دا دی. دا وګورئ، دا به کله ناکله په سټینډینګ پوزیشن کې کله چې څاروي کینی نو داسې به کوي. دویم علامت پکې دا دی چې کوم اول واده وجاینا دا وګورئ، دا به ریډ کلر کې وي. عموما حالت کې دا داسې نه وي، دا داسې پینکش کلر کې وي، دې کې به ډېر ریډ کلر وي. دریم علامت چې دا به ماونټینګ کوي، په نورو څاروو به ماونټینګ کوي په اوله کې، او بیا به وروسته څنګه چې شي بیا به وروسته دا نورو څاروو ته ودرېږي او ماونټینګ په دې باندې نور څاروي کوي، او دغه حالت ته سټینډینګ هیټ وي، او دا بهترین ټایم دی د ای دپاره، د ارټیفیشل انسیمینیشن دپاره، د ټیکې لګولو دپاره. نو راځئ نن ورته ټیکه لګوو. ګوره د ټیکې د لګولو دا طریقه ده چې دې ته به تاسو لاس نه لګوئ، ډایرکټ لاس به ډایرکټ د کنټینر نه چې راخلئ نه به لګوئ. د دې دپاره تاینګ ضروري دی. د تاینګ دپاره مناسب ټمپریچر 37 نه واله د 40 پورې په موسمونو کې ویری کوي، یعنی ګرمي یخني. بیا په صحیح طریقې سره ستن جوړول او په ډسپوزیبل چې کوم سټراز دي او شیتونه دي دا یوز کول، دا ډېر اهم ضرورت دی. او دغه شانتې مناسب ټایم تاسو ته ما ووایي چې کله سټینډینګ هیټ کې راشي، نو سټینډینګ هیټ نه مطلب دا دی چې یاره دا وخت دی چې تاسو ورته ټیکه وکړی شئ. اوس په ټیکه څنګه کوو؟ نو مخکې موږ ته ګورئ، د ټیکې دپاره ضروري دا ده چې څاروی دی په سټینډینګ هیټ کې وي. ګوره دا څاروی بالکل ولاړ دی، کله چې دی په هیټ کې نه وي دی داسې چرته هم نه ودرېږي. صحیح ټیکه لګول، سرویکس پاس کول، آس پاس کول او یوټرس ته دغه سیمن رسول، ګوره دی پهچان دی. دا تاسو ته زه ښیم. دا ګن چې پاس شي باقاعده به دغلته سټیبل پوزیشن کې شي، چې څنګه داسې شي نو تاسو به چې کوم دا سیمن دي دا به دغه شانتې یوټرس ته او آس ته خو پاس شوی دی، پاس پکې، او په دې طریقه باندې به یو ښه ټیکه وشي. زموږ سره اوسئ. د ښه ویډیوز دپاره زما چینل لایک کړئ، فالو کړئ او شیر کړئ. السلام علیکم.